انګریزان خو د پخوانه د مسلمان دشمنان دي، هغوی دا بیت المقدس قبضه کړ، شام یې ونیوه او قبضه کړ او غټ غټ علما یې مړه کړل او مسلمانان یې په قید و بند کې واچول. مسلمانانو قوت ختم شو. خدای پاک دې کې ډېرې قصې شوي دي، خو دې راته غټې ویم. الله پاک رستو سلطان صلاح الدین ایوبی راوسته، سلطان صلاح الدین ایوبی خدای راوسته او هغه حمله وکړه په شام باندې په بیت المقدس او بیت المقدس په خپل قبضه کې واغشته. دا زمونږ بیت المقدس د بل چانو، دا زمونږ او زمونږ په خپل قبضه کې بیت المقدس واغشته او واپس جمعات مزیدار جوړ کړ او عیسایانو چې په کومې نخرې کړې وې او کلیسا او ګرجې پکې جوړه کړې وه ته ختمه کړه او ښه مزیدار یې جوړ کړ. دغه د سلطان صلاح الدین ایوبی د لاس بیت المقدس اوس هم شته، په شپېتو جربو کې دی بیت المقدس جمعات، پسو کې په شپېتو جربو کې دی. شپېته جربه 13 کړی، شپېته جربه دا تقریبا 100 کناله شو، یو سل 240 کناله کې دا جمعات جوړ دی او خشته ټیلونه پکې لګولې دي، خشته ټیلونه. او ما ته پته نشته، زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجال صاحب رحمت الله علیه تلو هغه دا ویلي دي، وی چې داسې ټیلونه لګولې دي چې په هغې کې مخامخ ورته ګورې تا ته به خشته ښکلې ټیل ښکاري، خو که لږ پترس ورته ګورې نو د سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر پکې په نښه راځي. او یو محراب یې جوړ کړی، دا محراب یو او دا د یو لرګي نه جوړ دی. دا محراب په دې کې ټانکا پیون میخ نشته، داسې محراب یې جوړ کړی دی. نو لګیو مسلمانانو پکې منځونه کول، آبادو. نو یهودیان غاصبان رالل، نو د بیت المقدس په ښار یې حمله وکړه. نو چې حمله وکړه نو ښار یې ونیوه، خو متنازع دی، ګورې په زور یې نیولی دی. نو چې وینیوه نو په دا نیمه کې ولا دیواله وه، نو نیمه مسلمانانو ته پرېښود چې په دې کې تاسو خپل عبادت کوئ، او په نیم کې غیزان له خپله عبادت خانه جوړه کړه. نو اوس نیم بیت المقدس د هغوی عبادت خانه ده او باقی نیم پاتې دی. ای مسلمان ته پرېښی دی، خو څنګه مسلمان ته پرېښی دی؟ په دروازو یې مسلمان نشته، په دروازو یې یهودیان پولیس ولاړ دي، په دروازو یې د یهودیانو پوج ولاړ دی، په هغه نیم هم. نو که څوک پریدي جومات ته نو بس د هغوی اختیار دی، او که څوک نه پریدي نو واپس یې کړي. اوس دا بیت المقدس هغه جومات دی چې رسول الله مبارک 14 میاشتې څه د پاسه دې ته مونځ کړی دی په مدینه منوره کې. لومبي رسول الله مبارک بیت الله ته مونځ کاو، حضور پاک به لومبي بیت الله ته مونځ کاو. چې کله مونځ نو فرض هم به رسول الله مبارک بیت الله ته مونځ کاو. او که کم وخت رسول الله مبارک ته پیغمبري نه ده میلاو شوې او په غار حرا کې مونځ کوي، نو بیا بیت الله مبارک ته مونځ کوي، بیت الله شریف ته. د هجرت نه 3 کاله مخکې الله پاک ورته حکم وکړ چې بیت المقدس ته مونځ شروع کړه. په مکه مکرمه کې د هجرت نه 3 کاله مخکې. نو بیا به نبی علیہ السلام بیت المقدس ته په داسې طریقه مونځ کاو چې دې خوا به ودرېده، نو ام به بیت الله ته مخو، ام به بیت المقدس ته مخو، په داسې طریقې یې مونځ کاو. خو چې کله نبی علیہ السلام د مکې مکرمې نه مدینې ته هجرت شروع کړ، نو بیا په هغې عمل ممکن نو، بیا دواړو ته مخ کولی نه شو، نو بیا بیت المقدس ته مونځ کاو، هغې ته مخ کاو. نو چې مدینې منورې ته ورسېد، نو په مدینه منوره کې 14 میاشتې او تقریبا 3 ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته مونځ وکړ، مکمل بیت المقدس ته مونځ کاو. 11 میاشتې یا 14، ځکه په 12 د ربیع الاول نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته رسېدلی او قبله چې بدله شوې ده، نو په بل کال نه پس بیا یا د رجب په 15 د ازبرګې په 15 او یا د شوقدر په 15 اختلاف پکې شته، بیا تحویل راغلی دی، قبله بدله شوې ده. نو نبی علیہ السلام مبارک په مدینه منوره کې یو ښځه وه، د هغې زوی وفات شوی، ثابت ابن قیس. نو نبی علیہ السلام د هغې مور له تعزیت له تلی و، عذرخواهي چې تاسو ورته وایئ،
فاتحه خوانی چې مونږ ورته وایو الته تلو نو الته یو جمعاتو یو ځای پاغه کې مونږ کاو مسجد د بنو سلمہ وته وای دا جمعات اوسم تاسو ته مسجد قبلتین وای دا حاجیان صاحبان چې لاړ شي نو د جمعات تزي نو 2 رکعات نفل پکې کوي وادي عقیق ورته وای دا ډېر برکتی علاقه ده نږدې وسره بالکل نږدې دې سره د جامعه اسلامیه د مدینه منوره اسلامیک یونیورسيټي کې ورته وای او دا سه ډېر نږدې وسره هغه کویم دی کوم چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د يهودین په بیا غشته او مسلمانانو ته وقف کړو هغه کویم وسره دی بیر عثمان بیر رومم ورته ویل کېږي هغه کویم وسره خوا کې دی نو حضور پاک د ماسپخین په مانځه ولاړو بیت المقدس یا بیت المقدس قبله وا هغه ته نبی علیہ السلام مسکو صحابه ور پسیو دې کې حکم راغی په مانځه کې دن فول وجهک شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا بس استاذ بیت الله تمخ کې او نبی علیہ السلام به خدای تعالی سوچتول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اروخ به نبی علیہ السلام لاس خدای ته اوچتاو چې خدای پاکا مال دا بیت الله واپس قبله کې یا الله دا بیت الله را واپس قبله کې او اسمان ته قتل چې وحی به کله راځي کله به جبرئیل علیہ السلام راځي نو 2 رکعات بیت المقدس ته کړیو او دې کې وحی رااله ویمون بیت الله ته کدا باقی 2 رکعات نو صحابه ته خو پته و چې نبی علیہ السلام دعاګانې کوي صحابه ته خو پته و چې رسول الله مبارک اسمان ته سر مبارک اوچتای نو نبی علیہ السلام په مانځه کې راو ګرځید لکه مثلا چې هغه طرف ته مخی او صفونم هغه طرف ته مشرق طرف ته مثلا او نیغ بیت المقدس هغه طرف ته بیت الله اپوزیټ بالکل دی بل طرف ته نو بس صفونه دی خواشو مخونه راو ګرځول نبی علیہ السلام په صفونو کې نیغ راغی او دی بل طرف ته ودرید دا هغه زمانہ وا چې په منځ کې ګرځیدل جایز دا هغه زمانہ وا چې په منځ کې خبرم جایز وي دا لومبه زمانہ وا منځ کې به خلق یو بل سره خبرې کولې سلام به واچو السلام علیکم ورحمت الله نو مانځه کې به خلق جواب ورکو علیکم السلام منځ کې به تاسو کې یو سړی براغي بل نه به تاسو کې 100 رکعات شوي دي هغه به یا یو شوي دي یا 2 شوي دي نو په مانځه به ودرېد نو دې وخت کې منځ کې خبرم جایز وي او دې وخت کې په منځ کې ګرځېدلم جایز شو ورستو بیا دا آیت نازل شو چې قوموا لله قانتین نو په مانځه کې خبرم بند شوي او ګرځېدلم ورپسې بند شو نو 2 رکعات نبی علیہ السلام بیت المقدس ته کړیو او 2 رکعات نبی علیہ السلام او وسره کې کم صحابه بیت الله ته وکړل نو دا 14 یو ولس میاشتې او تقریبا 3 ورځې راځي ایرونو چې کم زیته د دوالو جهان مبارک سردار 14 میاشتې یا ولس میاشتې منځو کې او کم د مسلمان قبله دا غینه برکتی ځای بلشتا نشتا اقا قبله د مسلمانانو چې دا موږ ته قبله اول وایو نو اول څه حقیقي اول نه دی دا غینه مخکې رسول الله مبارک بیت الله ته منځ کړی دی خدا تحویل چې راغی دا غینه مخکې بیت المقدس ته 14 میاشتې منځ شوی دی نو هغه نن د یهودو په قبضه کې ده نیم کې خپل عبادت خانه جوړه کړې ده او باقی نیم کې د مسلمانانو ده خدا غوی خوخر دیواله پکېواله کې کوم مسلمان پریدي او کوم مسلمان نه پریدي نو نن پاکستان د امریکای صدر ټرمپ اعلان وکړ اوس پورې دا د بیت المقدس خار دا ګوریاد ساته دا د اقوام متحده قانون دی خو افسوس دا کوم چې مسلمان ګولی د خلاصه کی کنه ګولی دا نو اقوام متحده په سره منډه کی وته وی ګولی د ول اخلاص کړه نو دیم وای پلارم ولا وای رورم ولا وای قومم ولا وای کلم ولا وای وطنم ولا تباکی تا ولی ګولی د خلاص کړه تا پټاخه ول اخلاص کړه او که امریکانی او عیسائی بمونه هم خلاص کی کنه ناغه ته غږ نشي کوي دا مصیبت ده قانون دا د اقوام متحده بین الملل او د دنیا قانون دا د انټرنیشنل چې کومه متنازع علاقین پاغه کې یو ملک دارالخلافه نشي جوړول پای تخت او دارالخلافه پاغه کې بالکل نشي جوړول دا ستا متنازع ده اخو د مسلمان دو تا په زور نیولې ده مسلمان وی زما او ته زما
نو په اقوام متحده قانون داده چې دې کې دارالخلافه نشي جوړولی. قانون داده چې په دې کې به د بار ملک سفارتخانه نه جوړېږي. بس ټیک ده چې کم زورور شو د هغه ده په زور نیولې شوې ده، لیکن د قانون خلاف ورزي وکړله ټرمپ د امریکې صدر او اعلان وکړ چې نه یهودیان دې دلته دارالخلافه جوړه کړي چې دا بس د هغوی قوي شي. بس دارالخلافه جوړه شوه لکه اسلام آباد غوندې، خو قوي شو که او خپله اعلان وکړه چې زما کومه سفارتخانه ده دا دې ملته جوړه شي. مسلمانانو دا ظلم دی که نه دی ظلم؟ دا زیاتې دی که نه دی زیاتې؟ نن په ټوله دنیا کې د هغې دپاره مظاهرې شروع دي. اور یې وکنه اور یا خدای ستا بیخو باسا، ته خو په امریکا کې ستا ملک خو امریکا ده، ته خو د اسرائیل وزیر اعظم او صدر نه، تا دې سره څه کار دی؟ هغه کار وکړه چې د مسلمان او د یهودو په منځ کې جنگ جوړ نه شي، نو جنگ دې جوړ کړه، نفرت دې جوړ کړه، مسلمان ته بیا تیلی وواو. زمارونو دا ولې دا ظلم کېږي مسلمان سره؟ دا په یمن کې او دا په شام کې او دا په فلسطین کې او دا په برما کې او دا په کشمیر کې او دا په مختلفو ملکونو کې نن د مسلمان په سر دا اور ولې بل دی؟ دا ولې؟ موږ دعا ته ناست یو، موږ به دعاګانې کوو، موږ مظاهرو ته ناست یو، موږ په سړک چغې وو، موږ جلسو جلوسونو ته ناست یو، موږ په جلوسونه کوو. اب هم وایي دا ولې؟ دا مسلمان خپل رب ته شا کړی ده، مسلمان خپل رب ته شا کړی ده، هغه سزا مونږ ته ملاویږي. مونږ خپل قومي وحدت پرېښی دی، مونږ خپل منځ کې 50 ډلې شوي یو، مونږ خپل منځ کې 50 ډلې جوړې شوي دي او اختلافات هم جوړ کړي په خپل منځ کې. ملي وحدت، قومي وحدت مو پرېښی دی، مونږ خدای ته شا کړې ده، مونږ بربند شوي یو، زمونږ خویندې بربندې شوي دي، زمونږ لونه بربندې شوې، زمونږ میندې بربندې شوې، مونږ بورقې وغورځولې، مونږ صادرونه وغورځول، مونږ لوپټې په سر کړې، لوپټې بیا وغورځولې، سر تور سرې شوې زمونږ پیغلې، بیا د هغې نه پس کمیسونه پیغلو وغورځول، بنینونه یې واچول، هغې نه پسې پرتوګونه وغورځول، پتلونونه یې واچول، کمیسونه چې چاچولې دي نو لستوڼې ورسره نشته، او پرتوګ چې لاندې نیمې خپې ورسره لاندې ښکاري. رښتیا ویم که دروغ ویم؟ نو په دې الله خفه دی که نه؟ الله خفه شو. نو قانون دا دی چې زما بچی او پردی بچی په جګړه شي، نو هوښیار سړی هغه دی چې پردی بچی له ډب نه ورکوي، چا له ډب ورکوي؟ خپل له ورکوي. نو مسلمان د الله خپل دی، د له ډب ورکوي، دی خپل دی، دی خپل بنده دی، ایم بندگان دام خو دی خپل دی، دی مسلمان دی، نو سپېړه دی له ورکوي، دی له سپېړه ورکوي. ولې داسې کوې؟ ولې بربند شوې؟ ولې دې خور بربنډه کړه؟ ولې دې ښځه بربنډه کړه؟ ولې د خدای رحم بند شو؟ کلم چې د انسان د حیا ختم شي، د ښځې د خدای رحم بند شي، د رحمت فرشتې بند شي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې نمرود کله اور ته غورځو، نمرود اخو یې داسې اور جوړ کړ، داسې اور چې د هغې د پاسه مرغۍ پر نه شو والی، دومره خطرناک اورو. نو دی خو به خشاکونه راوړل او په اور کې اچول او غرغنډې روانې دي. نو چې کله ابراهیم علیه السلام بیا ورغورځو، نو لکه سوچ راغی چې خدایا دا به ورغورځوي اوس څوک؟ اخو دومره تیز اور دی چې دې تیز اور ته موږ دې نږدې کېدی نه شو، دې به څنګه ورغورځو؟ نو شیطان ورته چلو خو، شیطان د دوزخ ټالونه لیدي دي، هغه چلې ورته وخو. نو ورته یو ټال جوړ کې او په هغه ټال کې به دی کېنوې او ټال له به جوټه ورکې، جوټه. نو چې کله ټال د دې اور دې میسته شي، نو ټال پړې به پرې کې، زنځیر به پرې کې، بره نه به وخېجوې، نو دی به د اور دې میسته ورغورځېږي. نو ابراهیم علیه السلام نه هغې راوسته او په ټال باندې کېنه. نو چې څنګه کېنه او ټال اوچتې، ټال نه اوچتېږي، دی زور لگئی چې ټال اوچت کو، ټال فرشتو نیولې دی، هغې یې نه پرېږدي. نو شیطان والا راغی وی چل دته خیم، ورشه پیغلی جینکې راولې او سرونه سر تور کې او دې ټال سره ودروي. بعد هغې وی دا خو اسانه خبره ده، جینکې یوازې راتلل نه دي، ګډې به یم کو. پیغلی جینکې راوستې،
د سرونو نه ولا صادرونو لپټې لنه کړې او د ټال سره ودرولې چې ټالې سنگ اړه او ټال په حرکت کې شو. ولې؟ ځکه د رحمت فرشتې لاړې ختم شي. دا چې ابراهیم علیه السلام سره مدد کی دا کمې فرشتې دي؟ دا خو د رحم فرشتې دي. دا لاړې نو ټال سپک شو نو دیکه ورکړه نو ابراهیم علیه السلام دا اور میاسته ورغورځو. دا ټیک ده چې الله دا غي حفاظت په غور کې موک یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. دا اور ګرمواله خدا الله په قبضه کې دی. نو الله اور ته وګوره پام کوا یخشا یخ خدا سے یخم نه چې ابراهیم علیه السلام له تکلیف ورکې سلاما معتدل معتدل شه معتدل چې دل تکلیف ورنه کړي د کې محفوظ پروتي. نو رونو چې کله زمون خويندې زمون لونه او زمون میندې بربند شو سرتو سر شوي نو د رحمت فرشتې وای ک تختیبا او چې د رحمت فرشتې لاړ شي نو زمکه خو به فرشتو نه خالی کیږي اخو خامخا فرشتې برازي. نو چې د رحم ني نو کمې فرشتې برازي د غضب. دغه مسله ده. مولانا صاحب مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمت الله علیه الله دې په قبر انوار نازل کی هغه تلو بیت المقدس ته علماء تلی دی بیت المقدس ته هغه زمانہ کې چې لا يهوديانو نونی ولې لا د مسلمان په قبضه کې خپکهګه ما مونږ خو دعاګانې کو لیکن مونږ وایو چې الله برحم کوي خو ته خوم خدای خوشاله کا کنه تو ولی اللہ خپکے نوی پلار تیرے دما اللہ اکبر دا بیت المقدس پا خار کی پلار تیرے دما نو یو دکاندار را پس آوازو کچے اے سیکا یا سیخ آوازو کو اے سیکا یو ځل آوازو کو وی خندل دوباره آوازو کو وی خندل دا پورے درې باره آوازو کرا پورے خندل ما پټکی والو ما ګیروا نو وی خپشو ما نو ورله مغه دکاندار ته نو جوان لکو ما وی ما ته دا سیک ولی وی وی ته سیک نه سو مې چې تا ما کې صدا سیکات سیکو ولیدل وی چې پټکی دې موالد لکه سیکان غوندو ګیره دې پرې خیره وی ما وسره باس شروع کو ما وی تاسو بچی دا چاہے مسلمانے کا کافر ہے دکاندار ته وینا مسلمان ما وی تاسو صحابه بچیه تاسو دا چا بچیه بیت المقدس بیا د رسول الله مبارک نه پس د حضرت عمر فاروق په زمانہ کې فتح شوه دی او چا فتح کو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ ابو عبیدہ فتح کو بیت المقدس خار د عیسایانو نه او چې څنګه فتح کو بیت المقدس نو عمر سے به زم د بیت المقدس لزما لو یا قافله روانه شوا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د صحابه سره دي دا ځان لاجیبه واقع ده چې دی پلارتل نو ساروی کم اس خلق ډیرو نو په دوو کسو یو ساروی په دوو کسو یو ساروی دی نو دا عمر صاحب سره یو غلامو نو دو په دو باندې یو ساروی دی وسره نو سمو دبا عمر په اوخ باندې سورو او هغه غلام به پړی نیولې نو چې هغه ټیم به پورا شو نو عمر کوزیده او غلام ته یو زمان نمبر دی بره خېجا غلام صاحب دا چې تکی دی شي تو خو امیر المؤمنین تا نه خټوله دنیا رپیږي په hebat کې دا سینه کېږي بس ما به پړی نیولی زبا گزاره کوم زم به تبه بره ناسته هغه قیامت پر ورځ بسکو د خدای دربار کې بسکو تبه پیاده لري مدینه نه ما بوزي تر شام پورې خېجه برا دې تعمیر المؤمنین وای دغه مسلمانان ګټي کولی شي دا مسلمانانو له خدای فتح او نصرتونه او کامیابی ورکي زمونږ د غلو لنا د ډاکوانو لنا دا زمونږ د غلو ډاکوان دي ګټه دی له خدای ورکي نو غلام بچ نمبر راغی نو پړې بهونی عمر صاحب ببر وخت او چې کله به د عمر صاحب نمبر راغی نو غلام ببر وخت او پړې بابو حضرت عمر فاروق نیولیو غلام برا نو چې کله عجیب دا وا چې کله د خار ته داخليږي کنه
مصر تلا داخليږي هغه شام لا رسته دی چې کله دی خار ته داخليږي دغلته کې نمبر د عمر د پړی د نیو راځي. غلام طیب صاحب خار ته داخليږي دنیا خلک استقبال لراوته دي دنیا استقبال لراوته ده نو چې زبر ناشته مو تا پړی نیولي شرم نه دی خلق بسوي عمر وینه انصاف نه وکړل برخېږي ټول خلق ملتونه وتوکل صاحب داسې نه کیږي وی بس پارام کېنا علماء د پخوانو کتابونو راغلي دي کتابونو ته ګوري د عمر خو یو دبدبه وا یو لویه جذبه ده عمر تم ګوري کتاب تم مرګرو ته وی دا امیر المؤمنین نه دی چې دا بره ناشته دا نه دی تاسو وایي چې په پلان کې اس باندې سور دی او مخ کې اوخ باندې سور دی دا امیر المؤمنین والله کدی مون کتابونو کې چې د آخر زمانه د پیغمبر د دویم خلیفہ کم صفاتونه دی په دې لک کې نشتا هغه وته چې پړی نیولې دا وګوره پړی نیولې دا وګوره وې د کې دا صفاتونه نشتا خدا خو غلام دی نو خو پړی نیولې دی وې دا غلام نه دی دا امیر المؤمنین دی نو چې په خار وردن نشو نو هغه وته جنکه راسته وي او ورته وی چې سامانونه په لوخو کې واچوي او د مسلمانانو په دې لخر کې وردن نشه د پدی باندې چې مونږ پتاو سامان خرڅو ګولې خرڅو دې زمانہ کې مثلا بل شي خرڅو نو دی په نظرونه پتا سو لګيږي او کله نور سره مطالبه کوي نه پورا کوي چې دا مسلمان برباد کو وری عموما چې کافر مسلمان نیولې دې په دقه را نیولې د مسلمان د نیوکو طریقه دقه ده وردن نشه په دې فوج کې جازارونه بربند کې خلک هم خولې دا علاقې خشته دي او که نور سره مطالبه کوي مې معنی الله عمر صاحب یو خوش आवाज تاوي وې د قران شریف د آیت تلاوت وکړه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمان ته اعلان وکړه چې نظر ښکته کا او د خپل اندامونو حفاظت وکړه او مسلمانو خذو تموایا الله وای چې نظر ښکته کا او د خپل اندامونو حفاظت وکړه هغه قاری لګیا د تلاوت کوي او صحابه سرونه ښکته کړل یوې خد تم نیغ نه ګوري یو خد ته نظر قدرم اونکو او دا مسلمانانو ګټه دې خلکو کړی دي نن خو په موږ پسې بربندتوب پور تر دن نه کنه خو به خلک سینما له په خبر تتل فلم له په خبر تتل اوس په برستان کې دن نه فلم ګوره او چې کم نمبر فلم ګوره نه ګوره الکه بلو پرنٹ غږیږي په خبر کې مونږ هم چغې والے تاب هم چغې والے بلو پرنٹ ته او بربند تصویر دی او دادی او دادی نن د کوټه د 1200 د تو کالو ماشوم په بلستان کې دن بلو پرنٹ ګوري نن با اتو کالو د شپږو کالو ماشوم لمتا دولشته موبایل غشته دي او په بلستان کې دن پروت ته بربند جنې وته غړيږي دا دروغ هم کرشتیا و موایا دې قوم سره به خدای مدد وکي مال داستر کې خدای دې لرا کړی مال دا وګونه خدای دې لرا کړی مال ازله خدای دې لرا کړی مال دا اندامونه خدای دې لرا کړی دي والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا الله وی د مور د ګډه نه مروسته اسنه نه وی خبر وجعل لكم السمع وغ می درک والابصار استرګ می درک والافئده ظلم می درک لعلکم تشکرون چې د دې نعمتونو قدر وکړي او مفسرین لیکي وی دا سترګو قدر دا د شکریا دا د چې ته په نیکو ته وګوري ګناه ته په نه ګوري دا د سترګو نه شکرې دی وکړه کوم مقصد لته خدای اندام پیدا کا هغه مقصد ته والی وی د شکر دی دغه وخت شکردار چې ته په نیکی ووري ته په ګناه په موبایل نه ووري د سترګو شکردار چې ته په نیکه ته وګوري بربند جی نه تنه نو مونږ غړې په غړې رب خپک غړې په غړې رب خپک مونږ خپک زمونږ خويندو خپک زنانو لم مونږ دا غټه غټه موبایل غشتي دي نو چې ته په ګن ګوري خدای ته وګوري دی په ګوري په نه ګوري هغه په بیت الله ګوريس هغه هم په ګوري کنه ته ګورې هم په ګوري کنه نو زنانه او نارینا راکوټه ولوي ټول په ګناه سر دي ټول د سرګو ګناه کړي ټول د غوګونو ګناه کړي نو رب کم نه رحم وکي
په غم اخته کړی دی امت نن په ګند اخته دی، نن امت په مصیبت اخته دی. واړه ماشومان د تعلیم نه وتل، موبایل د سکول واړه د موبایل نه د تعلیم نه وتل، موبایل بابو سره په دفتر کې موبایل، د سکول استاد سره موبایل، ډرایور سره موبایل، مولا سره موبایل، طالب سره موبایل، شیخ صاحب سره موبایل، پټکی والا صاحب سره موبایل، ګیرخریلی سره موبایل، او ټول ورځ دغه موبایلونو ته ګوري. هیڅ هم نشته، خبره ختم. هلته داسې نشته. په بار ملکونو کې هغوی بیا هم ګزاره کوي. ما ته مخکې ورځ کې انګلینډ نه یو سړي تیلیفون وکړو، مسلې تپوس یې کوو، نو چې مسلې جواب مې ولور کې جی یو مسله بل هم ده، خوا به راته بیا بل وخت ټیلیفون وکړم. مې وایه خیر زه فارغ یم. وی نه جي زما ډیوټي شروع کېږي، زما سټور کې پرایویټ سټور کې ډیوټي شروع کېږي، ور روان یم. نو مې ولې ډیوټي وي؟ ډیوټي داران کې په موږ باندې موبایل بند دی، موبایل باندې استعمال مکمل به بند دی. نو هغوی خو ډیوټي کې نه استعمالوي او تا ته وي استعمالوه. الله اکبر. نو موږ جاړو نن. نو هغه ورته وایي یو هغه وختو چې هغوی کوشش کو ستا په مسلمان په مصر کې او په شام بیت المقدس په ښار کې چې جنکۍ ورګډې کې، هغه وختو چې سرونه یې ښکته کړل، ښځو ته یې ونه کتل. یا ورته څه وایي؟ نو ډاکټر صاحب وایي ما ورته وایي چې بچې مسلمانې وي، یو افسوس د چا بچي یې، تاسو خو د صحابو بچي یې، تاسو خو د تابعینو اولاد یې، او نن تا ته پته نشته چې ګیره د چا نښه ده. تا ته پلار نو ویلي چې ګیره د مسلمان نښه ده؟ تا ته نیکه نو ویلي چې ګیره د مسلمان نښه ده؟ تا ته پلار نیکه نو ویلي چې پټکې پیغمبر په سر کړی دی؟ وی نور دکانداران هم راغونډ شو، هغه هلک یې ملامته کړه چې دا ته څه کوې؟ یاره وایي ما ته خو پته نه لګي، خو مونږ وی ګیرې والا چې وي نو به څه کړي، نو پټکي والا چې نو به څه کړي. نو دا حال اوس په دغه خلکو به عذاب د خدای راضي که به نه راضي؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله و عزت تا نه خرابوم تر څو چې ته ځان په خپله خراب نه کې. تا زه نه خرابوم تر څو چې ته ځان په خپله خراب نه کې. نو نن موږ دین پرېښی د دین کار هم پرېښی دی. هلکه رښتیا وایم که غلطه ویم؟ دین مو پرېښی د دین کار مو پرېښی دی. نو بس خدای خفه دی که نه؟ نو خدای به مې خامخا وایي، خدای به مې خامخا خفه کوي. دغه حالت دی. اوس جومات ته چې مانځله ځم د بیت المقدس څنګه وه؟ عالم لیکي وی نږدې مې کمره واغېسته د بیت المقدس جومات سره، چې ما وی چې دا خو به ډېره دنیا دی جومات ته راځي، نو نږدې کمره لمه چې دغوندې په اسانه زر لومبي صف ته ور ورسم. وی سار وختي پاڅېدم چې ورغلم د جومات دروازه بنده ده، بنده ده. ما وی زه شکر دی که خیري کار وشو چې دروازه څنګه کولاویږي، د لومبې به زه ورننوځم چې په لومبي صف کې امام پسې ځای ونیسم. وی سات تېرېده، رڼا ورو لګېده. خدای پاکه لار مې غلط تک لګه څنګه؟ چا نه مې تپوس وکړو چې د جومات کومه دروازه کولاویږي؟ وی همدا دلته ودرېږه اوس به امام راشي. وی ولاړم دی کې موټر راغی، هغه ودرو، هلته کار پارکینګ د موټرو ځای و، هغې کې ودرو او یو سړی ترې راکوز شو. ګیره هم نشته او برېت هم نشته، پتلون کې دی، شارټ پتلون او بنین کې دی، او سیګرټ یې په خوله کې دی، هغه راکاږي، او چابیان یې راوستې دروازه کوله وکړه، او ما ته هم نیغ نیغ وکتل. وی دی مخکې زه ورپسې شم. خدایه پاکه د بیت المقدس د جومات خادم ته ګوره او دی شکل او سیګرټ. وی چې څنګه دا نه چې جومات کې سیګرټ راښکه؟ ما وی خادم بی. وی چې څنګه ورغی؟ وی هغه سیګرټ د پاره لوښي پراتو په جومات کې، سیګرټ و بورې هغه لوښي نه، هغې سیګرټ کېښود او لوډسپیکر له ټک ورکړه، بانګ یې شروع. خدای پاکه ما خو دا د جومات خادم دی، دا خو بانګي دی، مؤذن دی. الجیبه دا وه چې سیګرټ نه به یو کش راښکه او یو به الله اکبر وی. سیګرټ هم خلاص شو، بانګ هم خلاص شو. پریشان خدای د دې بیت المقدس د جومات دا خادم، دا مؤذن. لږ ساعت پس امام صاحب راغی. امام صاحب چې راغی ما خو نه پېژن چې امام دی، مې دا به مقتدي. او سړی راغی او ګیره برېت یې خریري دی، پتلون یې چولی دی، او ټی یې مخ یې ویزانده ده، او صاحبه سونا مونا دی، او هغه سره هم سیګرټ دی. چې راغی په مصلی ور مخکې شو،
هغه امامو هغه ته ځان له د سیګریټو لوښې پروتو په هغې کې سیګریټ کېښوده. قسم ده چې وي د سپونو مخکې د سیګریټو د بوري لوښې پراته ته به یې اجره ده وی په درې مونځ وکړه. یو هغه امام او دغه مؤذن او یو زه چې هوټل ته لاړم بیره راله چای راوړه ناشته راوړه. بیره ما ته نیغ ګورې یهودي خو نه خدایا که زه یم چې نه مسله خلاصه شوه که یم چې یم نو دا خو زه خو کافر شوم. ما د یهودي خو نه ما تا په سوب پیژندم وی یهودیانو هم ګیري دي ستام ګیره ده د یهودیانو هم پټکې دی او تام پټکې والی دی. ما وی خدای او باسه مې را دې ښار نه هر کله چې د خدای عذاب راتلو والا راغی پیدا دا ولې مونږ په خپله مونږ د خدای نه ګیلې کوو. خدای نه ګیلې مه کوئ د خدای نه ګیلې. ته چې دریاب ته ور ودانګې او لامبو دله نه درځي او بیا هم د خدای نه ګیلې کوې خدای ډوب دې کړم. د بره څلورم چت نه راودانګې په پوخ پر شو او بیا هم خدای مړ دې کړم. مونږ په خپله خراب یو. مونږ ښځې بربنډې کړې لوڼې بربنډې کړې. مونږ ماشومانو له غټې غټې موبایلې په لاس کې ورکړې. مونږ خدای ته شا کړه جومات ته مې شا کړه. مونږ د خدای دین ته شا کړه. رښتیا ووایه د قرآن او د حدیثو علم څومره خلک په خپلو بچو کوي او د دنیا څوک کوي. سهار وختي ماښامه پورې چې دا سوزکي او دا بسونه ډک چلیږي او دا پرایویټ موټر او سوزکي ډک چلیږي. دا مدرسو ته دا واړه وړي که دا سکول او کالج ته وړي نو سکول کالج خو زه ورته بد نه وایم مونږ هم پکې سبق ویلی زمونږ بچي هم پکې وایي خو څه ناسته د بورې بویه څه خو بویه که نه نو چې دوه بچي دي نو یوه خو ولېږه نو یو مدرسې ته مو لېږه که نه چې درې بچي دي نو زه دوه دي خیر د سکول کالج ته ولېږه نو یو خو مدرسې ته ولېږه. قرآن هم د خدای کتاب دی هم زده کول غواړي که نه نو حدیث هم د پیغمبر مبارک خبرې دي نو دا هم زده کول پکار دي که نه. نو دنیا خو ضروری ده مونږ خو ته انکار نه دی کړی. ډاکټر هم زوی جوړ کا ضروری دی انجینیر هم زوی کا ضروری دی د سکول افسر هم ته جوړ کا ضروری دی دینه بغیر جون نه تیریږي. لیکن قرآن هم ضروری دی که نه د پیغمبر مبارک حدیث هم ضروری دی که نه دین هم ضروری دی که نه هغې هم څه عیسا ورکه که نه نو مونږ تار نه ماسخوتنه پورې ټول په دنیا پسې منډې. جماعت له څونه وخت ورکې خدای له څونه وخت ورکې پیغمبر له څونه ورکې او چې څوک ته در دین خبرې کوي هغې کې کنزل کې هم نه پرېږدي. مدرسو پسې هم کنزل کې نو ګیرې پسې هم کنزل کې نو پټکي پسې هم کنزل کې نو که څوک د دین خبرې کوي نو هغه تا څه مسلې سړې کړې مړه دکې لګي دي څه چې مونږ ته وایي یا خدای پاک دا په خپله خراب سړی دی او مونږ ته وایي سم شی د په خپله دا چل کوي د ټیک شو زه په خپله هم خراب یم مثلا نو تا ته خو مې دوره دین خبرې وکړې که نه زه خو ځان ته مورم او تا ته مورم نو ما دې هم خدای سم کي تا دې هم خدای سم کي. مثبت سوچ نشته منفي سوچ بلکې خبرې راوښکل مدرسو پسې پټکي پسې دین پسې خبرې خلک کم خوا رسېدل مولیان خلک کم خوا بوځي. ملا د خیرت ښه کوي ملا د پیغمبر په لاره بوځي ملا د قیامت دروازې خشته جون جوړول غواړي ملا د قبر د عذاب نه بچ کوي. زه به ډېر ګناهګار یم او تا ته هم نصیحت کوم که نه تا هم خدای ښه کي ما دې هم خدای ښه کي ځان ته به هم نصیحت کوم. مونږ خدا دعوه نه ده کړې مولیانو چې مونږ د عمر صاحب د زمانې خلک یو نه رونو. اخیری یو نسخه یو خدای ته مخکې برمنټوب پرېږدی او دا ګنده څیزونه موبایل د خپل بچي ښځې ته وساتئ او خدای ته وجاړئ ګورئ وجاړئ کنې نن کم عذاب چې په برما راغلی دی نو په عامو دی په مولا یوازې نه دی یا په شام کې چې دی یا په یمن کې دی دا عذابونه کرالل والله کته پاتې شي او دغه لا وروستو خبره ده که زلزلې راغلې زلزلې طوفانونه راغلل سیلابونه راغلل بیا به څه کې جاړې به توبه به نه قبلېږي. او یو اخیری نسخه درته وایم چې هغې ته استغفار وایي اټول وایي ښه استغفار وایي. د استغفار فایدې څه دي؟ الله پاک قرآن شریف کې فرمایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. نبی علیہ السلام ته وایي چې ته تر څو په دې خلکو کې موجود عذاب به نه راولم. د رسول الله مبارک وجود د خدای رحمت وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون چې تر څو دا خلک ما نه بخنه غواړي په دې به عذاب نه راولم. نو رسول الله مبارک یو امان لاړ زه خو نه لاړم خو بل امان مې پرېښی دی
هغه ته استغفار وای. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دام نه در دی یا الله مو بخا، یا الله مو بخا، سارو ما خام پتاس بو یا الله مو بخا. خو ګوري بخل دا نه چې ګناه کېو مو بخا، ګناه کېو مو بخا، ګناه به سره پرې دی. نو استغفار امان دی ښا. ټول مرګري دی وخت استغفار وای، نفل کوي، تسبیح کوي، خدای ته جاړي، فریادو کې د مرګ پته نه لګي، خپل رب راضي کې، رب مخه پکوي، الله به مونږ نه خپه کوي، مونږ رب خپه کو، الله به مونږ خپه کوي.